د خدای سره مقابله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به، لعن الله الفاعل والمفعول به. درې ځله مبارک پیغمبر فرمایلی دي چې څوک د هلکانو کار کوي په دې دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي، په دواړو دې د خدای لعنت نازل شي. درې ځله وایي. هسې تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر دعا خدای رد کوي؟ درې ځله خیره کوي. والله خو ابو جهل تم کتلی ما خیره کې رونی. او رسول الله مبارک فرمای اقتل الفاعل والمفعول به، چې څوک دا کار کوي مړی کوي، دا مړه کوي. او زمونږ درې امامان، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او امام مالک سوی وی د دې سزا قتل دی، دا مړه کوي. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی وی، هغه وی چې په لومبي ځل دې ګیر کا نو بادشاه دې ولا سزا ورکړي، د هغه خو خدای چې کومه سزا ورکوي. او چې په دویم ځل دې ګیر که توبه دې وباسي جیل کې دې واچي، او چې په دویم ځل دې ګیر که نو بیا دې مړ کړي. څنګه دې مړ کړي؟ اوهو غار ته وخېږه او د هغې نه یې راورغړو، یو دیوال لاندې کو دیوال پرې راوغورځو. او حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې څوک په دې ګناه کې مبتلی او دا ګناه کوي، وی په قبر کې به د شکل د ابلیس شیطان په شکل به قبر کې پروت. اوهو څومره خطرناک، د زنا نه خطرناکه ګناه. اگر چې زمونږ امام ابو یوسف امام محمد صاحب وی که چرته نا واده کړو نو اتیا سل دورې والا ورکا، او که واده کړو نو رجم یې که سنګساري. لیکن حضرت علی فرمای وی په قبر کې به د شکل د شیطانی. او عبدالله ابن عباس فرمای وی په قبر کې به د شکل د خنزیری. د چا به شکل علما وی د شیطان په شانتي، شیطان څخه شکلی، او د چا شکل به د خنزیر په شانتي په قبر کې وکړو. ته په خپل شکل د خدای ظالمه، د خدای دشمنی کې، د خدای خلاف کې، ته د خدای نه نه یریږي. ډېر الکان خدای رونیول او بیا په کینسر ولګېږي او بله بیماري پې ولګېږي او وجود یې ودوړېږي، د مخ ته بیا ګورو، لاسونو ته بیا ګوره. دا په دې ګناهونو کې مبتلا وي. زما وروڼو ډېر خطرناک دی. د صحت تبۍ ده، غرق شو الکان، کشر کل تباه شو. د خدای دشمنی ده، د پیغمبر دشمنی ده. او هغه قبیح عمل دی، هغه قبیح عمل چې الله پې ډېر زیات خفه کېږي، هغه قبیح عمل دی چې پیغمبر مبارک اعلان کړی دی دواړه مړه کوي. او رسول الله مبارک درې ځله په دې خلکو لعنت ویلی دی، درې ځله. نو به هر کیف دا د دې متعلق صرف دونه به ویم چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې هغه اعلان د صحابو په مخ وی د دې خلکو سزا څه ده چې څوک دا عمل کوي، وی سزا یې قتل ده. قتل او څنګه قتل؟ دا به غونډ چې څوک په دې کې ګیر شو دا به غر ته خېجوه، د غر نه بیا راغړوي. په داسې طریقه به ترې سو باسې او په داسې طریقه باندې به دوی وجنه. بچې کشر کل چې څومره دی هغې ټولو ته زما دا درخواست دی، توبه وباسه. که څوک په دې عمل کې مبتلي خدای ته وجاړه، خدای ته وجاړه، خدای ته فریاد وکړئ، 2 رکعاته نفل وکړئ، استغفار ووایه، توبه وباسئ الله او ځان د داسې ماحول نه ساتئ. بعضې خلک ما نه تپوس وکړي یاره زه په یو ماحول کې ګیر یم، په دې ګناه کې څه وکړم؟ څه وظیفه راته وښایه. مې بچې چې د ډنډ اوبو کې ناستې نو پاکېږي نه، که د زمزم په اوبو ځان ووینځې بیا نه پاکېږي. د دې ماحول نه ځان وساته. کوم ماحول کې چې ته په دې کې ګیرې، که کالج وي هغې نه بل کالج ته، که یونیورسټي وي هغه پرېږده بل خوا ځه، که دې هلک سره تعلق نه وي، حتی که کور نه د کور دې خرڅ که بل خوا ځه. تعلیم دې په تندر وله تعلیم خو چې خدای خفه نه کړي. ډېر به راته وښیم نومونه نه لرم. څوک د زیړي بیماری کې مبتلا دي، مونږ له خو راشي که څوک د جګر یو 2-3 میاشتې مخکې یو هلک راغی، وایي چې دا رورې راغی، رورې وایي دا هلک چې دی نو د اینې کینسر دی. هلکه مې دی خو ټرانسپلانټ کېږي نه ختم دی اینې، تا له راغلی یم مدرسې ته راغی او دا ورته داسې نوجوان هلک. نو چې داسې هغه هلک بار شو، ناروغ یې واپس شو. ما ته وایي مولوي صاحب یو خبره راته کوم، د مخکې مې ته نه وي. وایي بس هسې مري، خو چې د دې ګناه لپاره زمونږ څه وکړو؟ مې څه ګناه یې کوله؟ وایي د هلکانو کار یې تباه دي خلک. خدای سره څوک دشمني کوي، هسې تاسو نه تپوس کوم الله سره څوک دشمني کولی شي؟ نه. د چا د کولمو کینسر، د چا بل کینسر، د چا بله بیماري، د چا بله بیماري، ډېر لاړل دا په دې ګناه کې مبتلی، په دې ګن کې دا مبتلی، په چا د بله د زوی بیماري، په چا د ښځې بیماري. ډېره مناسبه نه ده چې درته ویم، خو د ښځو خاوندان،
خپله ښځه شته خشته ښځه دام د تقسمیل مې په جومات کې ناستې ما چې زنانه مونږ ته ټلیفون وکړي مولوي صاحب څه وظیفه ولې خاوند مې په دغه غم کې مبتلا هلکان ساتي او دا کوي او دا کوي دا ولې دا شهوت دونه غالب دی پته ګوره دا شهوت چې د کوم خوا سوچي نو هغې کې به مبتلا او چې سوچ دې بدل که خبره خلاصه ده قرآن شریف راواله تلاوت کا ذکر راواله استغفار وایا مجلس بدل کا تبلیغ کې وځه علماء سره کېنه نیکانو سره کېنه تسبیح په لاس کې راواله ماحول بدل کا ټیک ټاک بشي الله به سره مدد کړي دا مې په دې خیال وي دا خبرې خو بعضې لګې غیر مناسب خو خیر بعضې وخت کې خلک چې چا علاج کوي تراخه دا روم وله ورکوي اپریشن هم وله کوي دعا وکړئ چې الله زموږ دا امت دا کشر کل ادي یو خبره